أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكمي جامع دير محبوبي ويجواي غندي. حدثنا محمد واستاسي اخرنه بحث د ترمذی چې تمامېږي نو د جامو باندې تمام شو چې کمی جامې ځان له وکي او کمی جامې ولري ځکه چې ستاسو اوس اخري ختم شو حفل شو اسیم جامې کوي نو خبرم په چا ختمه شوله په جامو باندې. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها وی ډېری محبوب د جامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومې په جامو کې ډېری محبوب جامې وي هغه یلبسها چې وای غوندي هغې لره په بخاري کې راځي ان یلبسها الحبرة هغه جامې د حبرې وي. حبره وای دا اشرف الثياب عندهم په د دوی په وخت کې دغه وخت کې د ټولو نه قیمتي جامې چې وي هغه کم یو وي حبره. وای دا حبره چې دا برد یمانیون دا جامې وي د یمن نه براتللې دوع من برود اليمن او په دې کې به وي شنه شنه خطونه یا سره سره خطونه مو نو ښایسته جامې به وي. نو نبی علیه السلام به دغه اشرف الثياب خوښاوه. نو اوس هم تاسې چې کله جامې کوئ نو ځان له کمې جامې کوئ کاتن خو بېکاره ټوټه ده په هغې څوک څه کوي نه نورې کې ټوټې شته دی هغې ته څه وایي دا ټوټه تایبونه ولې اندرسو ته وایي که څه به د هغې کې ګریس نه بل اندرسو ته وایي که څه بلا ورته وایي هغه په 4,000 روپۍ باندې چې هغه سوټ دی هغه کوئ هغه ښې دي. کمه ټوټه چې د 3,000 نه تاسې له کمه درکول هغه مه کوئ په خپله که نه پېدلی قیمتي شی کوئ نو قیمتي ټوټه اخلئ ځان له چې د 3,000 نه کمې وي هغه مه اخلئ هسې پې جامې ورکوئ چې نه وي درسره مې کوئ خو چې کوم نو نبي علیه السلام به کمې جامې خوښولې هغې به بیا حبره خوښولې نو چې خوښې نو هغه حبره خوښې که ګنې مې کوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. دعاء دا کتاب چې دی ان شاء الله ختم شو ترمذی او دعا وکي الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما بعد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. یا الله دا کتاب چې موږ ختم کړ کېدای شي په دې کتاب کې موږ نه په الفاظو کې څه خطایي شوي د هغې د مفهوم په بیانولو کې موږ نه څه خطایي شوي دا هغې مقصد موږ صحیح نه بیان کړی موږ پکې خطا شوي. یا الله ته زموږ دغه زلات ټول ته موږ ته معاف کړې په خپل فضل سره. یا الله دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ وویله په دې کتاب کې او ورسره سره هغه په دې کتاب کې چې کوم د صحابه کرامو عمل د فقهاو عمل هغه بیان شو نو موږ لا په دې کې هغه کومه چې تا ته مختاره طریقه ده هغه طریقه باندې زمونږ عمل موږ لا توفیق د عمل راکړي چې موږ په هغه طریقه باندې عمل وکړو. یا الله زمونږ دا ټول دا روایات چې واورېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صحیح روایات دي یا الله په هغې باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړه. یا الله دا زمونږ خدمت تر مرګه پورې د قیامته پورې
منګه خادمین دغه حدیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کا تر هغه وخت پورې چې موږ له مرګ راځي موږ ته دا خدمت د حدیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مواقع موږ ته میسر کا او موږ له توفیق راکا چې موږ دا خدمت وکړو یا الله دا زمونږ دا بچی چې کوم فارغ شولو دویو ته دا توفیق ورکا چې دویو ستاد دین په خپل ځان کې معاملې کی او دا دین چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا زمونږ دین دی دا زمونږ دین اسلام دی او دا زمونږ د ټولو نه هغه قیمتي اساسه زمونږ هغه عمده دین دی نو زمونږ دی بچو له دا توفیق ورکي چې دوی دا د دین خدمت وکي په صحیح طریقې سره دوی دا دین اول په ځان کې عملی کی او به د دې د عملی کولو د بیانولو د نور مخلوق د پاره الله دوی ته توفیق ورکي چې دوی د نور خلقو کې د دې دین اسلام د عملی کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د عملی کولو د پاره کوشش وکي د دوی سعی تر اخره پورې ته مرګ پورې زمونږ د دې بچو دا سعی دا په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې تیر کا زمونږ هر عمل چې دی یا الله دې کې اخلاص پیدا کا یا الله چې خالص ستاسو لپاره وګرځي زمونږ دا ټول اعمال او دا سينه چې پدې کې د دنیا غرازي او یا پکې ریایي یا الله د زمونږ د زړونو دغه اغراضي دنیوي ریاګانی دا وباسه خالص زمونږ عمل د خپل ځان د رضا لپاره وګرځوا یا رب کې دې شي دا مسلمانان دا زمونږ بچي دا جدا شي دا اخري وختونه دي او بیا سره موږ او دوی وینینو نو زمونږ نه چې کومه خطایانه د دوی په حق کې شوې دي او د دوی نه چې کومه خطایانه په خپل منځ کې شوې دي یا دا چې منګ استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پورا په ادب سره ناس نه یا زمونږ دا بچی پورا ناس نه ستړي شوی یا الله ټول دا زلات ورته معاف کا منګ ته دا ټول معاف کا او دا ټول چې کوم یو ځای واپس کیږي خپل کولو ته واپس کیږي یا څوک نور علمي میدانونو ته واپس کیږي او دا کم مسؤلیت چې اوس دوی د دې مدرسې نه د فراغت هغه دغه مسؤلیت په ځان باندې بار ک یا الله ته د دې مسؤلیت د پوره کېدلو دوی ته پوره توفیق ورکړي یا الله منګه او زمونږ دا بچي مونږ ټول د دنیا د فتنو نه اوساته یا الله منګه ته زمونږ د ایمان حفاظت او کا پدې فتنو د دنیا کې یا الله زمونږ نه زمونږ د ایمان لار مور کوا منګه مرګ چې کله راولي په داسې حال کې موږ لراواله چې موږ د دې فتنو نه محفوظي موږ په دې فتنو کې مفتون نه داسې وخت کې موږ له مرګ راواله فقبضنا غیر مفتونی موږ چې موږ په فتنو کې نه واقع شوي دا د دنیا د رنگینیو نه د دې مینه محبت زمونږ د زړونو لري کا یا رب د دې دنیا دا زخرفات دا د دې خایستونه د دوی دا متاع د دې سره زمونږ مینه م پیدا کوي یا رب زمونږ مینه د خپل دین سره پیدا کوي یا رب زمونږ مینه د نیکو اعمالو سره پیدا کوي یا رب زمونږ د بدو اعمالو سره زړونه تور کوي یا رب موږ ته بد عملونه چې کوم ستاد دین خلاف عملونه دي هغه زمونږ په زړونو کې مبغوض وګرځوا موږ له داغه طاقت مرا کوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين برحمتك